نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين صدق الله العظيم. سورة يونس یولسم پارا یوسلسلورم نمبر آیت دی. ابتدا د سورة یونسنا د مشرکان د مکه د شرک تردید او د منکرین رسالت تردید بیان شو. بیا د سورت په درمیان کې الله پاک د وحدانیت ډېر دلایل بیان شو. بیا په ضمن کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلایل بیان شو. اوس د سورت په آخره کې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د الله جل شانه د وحدانیت دلایل بیانېږي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ذکر کی. یا پمخ کے رکو کی د پخوانو قومونو د مشرکانو انجام بیان شو. اس پدی آیاتن کے د مشرکانو کافرانو اعمال بیانېږي. اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی چې دې مشرکانو د مکې ته وایا که تاسو زما د دین په باره کې شک کوئ نو ستاسو شک په خپل ځای خو ګورئ زه ستاسو د بتانو عبادت چرته نه کوم. زه به د هغه ذات عبادت کوم چې تاسو به مړه کوئ او ما ته زما ذمہداري د دین اسلام د تابعدارۍ دا زه به په هغې باندې روان یم. بل اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخبل ذمہ داری ذکر کی چتود خدایان چرتهم عبادت مکوا چ داغیب عبادت کے پیدا نشتا او داغیب عبادت نکولو کی اس قسم نقصان نشتا چاغد غیر اللہ عبادت یعنی دا اللہ نے علاوہ چ دا سمر خدایان دی د دې خدایانو په عبادت کولو کې پیدا نشته او د دې خدایانو په عبادت نه کولو کې هیڅ قسم ضرر او نقصان نشته. په خلاف د رب العالمین په عبادت کولو کې پیدا شته او په عبادت نه کولو کې نقصان شته. تاسو چې د کوم بتانو عبادت کوئ دا اسی بے ضایع وخت ضایع کوئ. الله جل شانہ نبی علیہ السلام ته ذمہ داری بیانوي چې دوی ته ووایه چې ما ته کومه ذمہ داری په غاړه شوې ده هغه ذمہ داری زما دا ده چې ستاسو د خدایانو عبادت زه نه کوم ځکه د هغې په عبادت کې څه فایده نشته. بیا د شرک قباحت الله پاک ذکر کوي. دا شرک دومره قبیح عمل دی پیغمبر علیہ السلام کتا سره د لوی مرتبه چې د ټولو پیغمبرانو امام او سرداري کتام شرک وکړو د دې ډېر زیات نقصان دی او په دغه وخت کې به ته د ظالمانو د ډلې نشي. یعنی شرک دومره بد عمل دی چې د پیغمبر څومره لوی مرتبه اللہ پاک فرمائے کہ تام بالفرض والمحال شرک اکو نو تم ہم پدی وقت ظالم شو دا ظالمان دا ڈالے نبش. سمرا لویا مرتبہ پا مخلوق کی دا نبی علیہ السلام نا لوی مقام او مرتبہ دا بل چاگشت.
نو چې شرک پیغمبر ته نقصان رسي نو عام امتیانو ته به څنګه نقصان نه رسي نو پیغمبر خو شرک نه کوي خدا الله جل شانه د شرک دا قباحت ذکر کوي چې پیغمبره دا شرک دومره بد دی چې ستا د مقام سرم که چرته راغي په تا تم تکلیف درکوي او بیا الله جل شانه بل کمال بادشاہی ذکر کوي پیغمبر علیہ السلام کتا تزود تکلیف اراده وکم نو که تمام دنیا هم راجم شي دا تکلیف تا نه لري کولی نشي تکلیف سدي مثال فقر دی بیماری دا یا بل تکلیف چې الله در باندې راولي نو څوک نشته چې دنه بند او که الله جل شانه تا ته د راحت او د خوشاله اراده وکي نو که تمام دنیا راجم شي دا راحت تا نه بندولي نشي د تکلیف او د فیدی اختیار د یو الله سره دا زموږ مسلمانانو ایمان دی او دا په قرآن کې دی ځکه ذکر کی تکلیف ورکول الله تکلیف بندون کی الله راحت راوستون کی الله او نه راوستون کی هم الله دی بادشاہ دی او بادشاہ سره د اختیار شته تکلیف دنه بندون کی بندولیم شي او درکولیم شي پیدا درکولیم شي نیم درکی دا خوخه بندگانو کې مخلوق کې داسې څوک نشته چې دا تکلیف یا راحت د الله نه علاوه څوک چاله ورکړي د دې اختیار دی یو الله پاک سره نو د پیغمبر علیه السلام مقام خو د بندګۍ دی د هغه انسان دی او د فیدې او د ضرر اختیار بادشاہ غواړي دا رب العالمین اختیار دی نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دا اختیار تا سره نشته او بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته د سورۃ باقره اتمام حجت په تور باندې د سورۃ باقره کې فرمایي پیغمبر علیہ السلام د خلکو ته وایي حق می درتا د الله د طرف نه راو دین اسلام می درته راو قرآن می درته راو کچا قبول کړو پیدا خپل او کچا قبول نکړو نو نقصان داغه د خپل ځان د پاره دی زپتا سبحانه سي ذمہ دار نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داری قوم ته او رسول ته الله پیغام میرا ورسو نو چاو من خپل غټو او کوي نه منو نقصان خپل کو زما نقصان وی تاسو نه کوي ما انا علیکم بوکیل زپتا سو ذمہ دار نیما چې تاسو سره ګناو کې ما نه به تپوس کیږي نه تاسو گمراهی تپوس با تاسو نه کی او بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام تاخیره کې تسلی ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د قران کریم تابعداري کوا او صبر کوا دا کافران کتا د تکلیف درکې مکی دور دی ځکه دا صورت مکی دی ته صبر کوا الله جل شانه به فیصله کوي په ورځ د قیامت د کافرانو له خپل سزا ورکړي او تا ته او ستاسو مرګرو مسلمانانو تبا نجات او ثوابونه ورکړي نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الناس اے خلقو اے مکی والا خلقو ان کنتم کجرتا سوئے فی شکن پشکی من دینی زماد دیننا زماد نبوتنا زماد قرآننا استاسو دی بارا کې شک وي چې دا دینم ټیک نه دی دا قرآنم ټیک نه دی او دا پیغمبرم ټیک نه دی نو ګورې تاسو په دې خبره مطمئن اوسئ فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فزو عبادت نکم دا خدایانو چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله که ستاسو پکې شک وي نو شک ستاسو په خپل دی خو زما شک نشته زه به د یو الله عبادت کوم او چې تاسو د کوم خدایانو عبادت کوئ زه به د هغې عبادت نه کوم ولکن اعبد الله الذي لیکن زه به عبادت کوم د هغه ذات الله یتوفاکم چې تاسو به مړه کوي د مرګ او د ژوند چې کوم مالک دی زه د هغه عبادت به کوم که تاسو منئ او که نه منئ
وأمرت ما تویل شوی دی ان اکون من المؤمنین چیز شم دا مؤمنان سرا ما تدا حکم دی چی دا دای خلق مرگیتیا مکوا چی دا اللہ سر شرکان او شرک لگی وان اقم وجهك او ما تویل شوی دی چی تا برابر کف پلمخ لدین حنیفا دین تا حنیفا چی سراسر ہدایت دی ولا تكونن من المشركين او ما تویل شوی دی چی تم مکیگا دا مشرکان سرا ولا تدعو من دون الله او ما تویل شوی دی چی تا عبادت مکو سوا دا اللہ ما دا خدایانو لا ينفعوکا چی داغی عبادت تا تا پیدا ندر کئی کدا بت زر کالم عبادتو کی یو روپے پیدا پا بت عبادت کی نشتی ولا يضرك او دا خدایانو چتا تداغی عبادت نکول ضرر ندر رسی نو کته د بود عبادت نه کې تا تسم نشي ویل ځکه هغه خپل د صدیق ها رب العالمین دی که عبادت دې وکړو پیدا درته ملاوي او کله اونکو نو نقصان دې ملاوي فإن فعلت پس کچر بالفرض والمحال تا د غیر الله عبادت وکو فإنك پس یقینا تو اذن پدا وقت بشی من الظالمین د ظالمانو پیغمبر علیہ السلام ساسو روچت مقام دی او کچر تام شرک وکو نو تو د ظالمانو نشي نو شرک نزان اسم ساتي مسلمانانو تاسو ځان ساتي وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ او کچر اوگوا کچر رسیتا تعالی پاک بے در تکلیف فلا کاشف له نشتر سوک لرکون کی دی تکلیف لر اللہ مگر یو اللہ تا اللہ نے علاوہ تکلیف سوک نشی لرکون وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او کچر اللہ پاک ارادو کی تا دا خیر او دا خوشالے فلا رات لفضله نو نشتر سوک بندہن کی لرکون کی دا اللہ پاک دی فضل لرا چا اللہ فضل در باندے کئی تو دا سی دنیا کی سوک نشتر چا دا فضل درنا بن کی یسویب به من یشاؤ اللہ رسیدہ خیر چاہتا چوکوارے من عبادی پلو بندگانتا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ پاک بخون کی مہربان دی قل تو فرمائی یا ایوہ الناس اے خلق دمکی قد جاءکم الحق بتاقی سر راغل تاس حق مراد قرآن یا پیغمبر علیہ السلام من ربکم ساس درب طرفنا فمن احتدا چاچ ہدایت قبول کو فإنما يهتدي لنفسه بس یقینا دا ہدایت قبول کو دخ بلزان دا پارا ہدایت پیدے زانتا دا ومن دلو چاچ گمراہی قبول اکڑا گمراہ شو فإنما يدل عليها بس یقینا وبال دا گمراہی ببی پد باندی بل چاہتر گمراہی تکلیف نشتا وما انا علیکم بوکیل اور جنیم پتاسو ذمہ دار واتبع پیغمبر علیہ السلام تابداری کوا ما دا قرآن یوحا الیک چتا تداغی وحی کولشی واصبر او پیغمبر علیہ السلام صبر کوا حتی تردی پوری حکم اللہ چدا اللہ پاک حکم او فیصل راشی وهو خیر الحاکمین او دا اللہ پاک بہترین حاکم او فیصل کو ان کے ذات تے واقع دعوانا الحمدللہ